سلامونه پخیرونه پخیر رالی پخیر رمضان ته لیدونکو څنګه تاسو ښه چپ چاپ په مزې کې روجي د خیر سره ښې تیریږي لګیا دی اینډ اف کورس چې موسم ښه وي نو روجي اساني دا زه روزانه دا خبره کوم ځکه چې د ګرمیانو روجي هم موږ نیولې دي او بیا هغه ډېرې زیاتې سختې وي زموږ د پخیر رمضان پروګرام تاسو ګورئ چې په دې کې بېلابېل میلمانه تاسو سره راځي په دې کې بېلابېل سیګمنټس دي همداسې نن مختلف فیلډ سره تعلق لرونکي میلمانه چې کوم دي هغه زموږ د پخیر رمضان چې کوم دي برخه دي ایو پروګرام کې شاملېږي او د کوکینګ سره سره چې دی په دې پروګرام کې تاسو هم برخه اخیستلی شئ د لایف کال د لارې لیدونکو ټول نه اول تاسو سره د نن حدیث شریف شریک کوم چې ما وکتو او موږ ټول څه پته هم ده که نه موږ همیشه دا وایو چېرې روژه ماتي نه چې کوم دی مخکې دعا کول پکار دی هغه الله ضرور قبلوي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې د روژهدار یا د روژې نوونکي چې دی هغه د روژه ماتي په وخت یوه دعا داسې ده چې هغه نه رد کیږي یعنې هغه دعا قبلیږي نو بیا موږ او تاسو سره دېرش ورځې داسې دي چې موږ هر روژه ماتي نه په وخت کې چې کوم دی خپل رب نه سوال کولی شو دعا کولی شو او موږ او تاسو سره څه پته ده چې هغه زموږ او ستاسو یوه دعا کومه ده چې هغه بره الله چې کوم دی هغه نه رد کوي نو ډېره زیاته ښه مو کړه چې تاسو یو بل سره چې کوم دی ښېګړې وکړئ او دغه ښېګړې نه علاوه خپل ځان سره دا ښېګړه وکړئ چې تاسو د روژه ماتي په وخت کې دعا وکړئ دعا په وخت کې ظاهره خبره چې انسان خپل ځان ته خو دعا کوي خو د هغې نه علاوه چې دی تاسو نورو خلکو لپاره هم باید دعا وکړئ ځکه چې دا یو ډېر الله تعالی ډېر زیات خوشحاله په دې موقع باندې ځکه چې هغه وایي ګوره فرشتو ته چې دا زما بندگان چې دا وخت ناست دي او دسترخوان باندې د دنیا د خوراک هر نعمت موجود دی دی زما بندگان به تږي هم وي دی به چې دی نو وږي هم وي خو چونکې زمونږ په خپله زما طرف نه دا حکم نه دی شوی نو ځکه هغوی ته هر څه پراته دی خو هغه خوري نه نو دغه ټایم الله تعالی ډېر زیات خوشحالي مخکې ورځو کې مفتي صاحب هم دا خبره وکړله چې کله اذان کېږي د هغې نه مخکې 15 منټه مخکې تاسو دعا چې کوم دی هغه کوئ او دسترخوان باندې د اذان نه مخکې 15 منټه مخکې 10 منټه مخکې تاسو کښېنئ او تاسو چې کوم دی دعا غواړئ ځکه چې کله الله اکبر وشي او اذان وشي نو پکار دا دی چې ټول روژه ماته کې ځکه چې د الله تعالی حکم نه شوي نو موږ او تاسو روژه نه ماتو او کله چې د الله تعالی حکم وشو فوراً څومره زر چې کېدای شي بغیر څه وجې نه تاخیر په هغې کې نه دی پکار او روژه ماتون پکار دي لیدونکو همدې سره چې دی زه ځمه د شمع پخلي طرف ته او ګورو چې نن روژه ماتي ته زه کیسه تیاروي موږ او تاسو دپاره څه داسې نوې ریسیپي ده چې هغه زموږ او ستاسو د روژې د میاشتې په مینیو کې یو نوې اضافه کېدلی شي نو د شمع پخلي سیګمنټ ته ځو کچن ته ځو دې دپاره موږ سره مرسته کړې ده شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ ایڈ جوړولو والا السلام علیکم زکی وعلیکم السلام څنګه یې جناب زه ښه یم میډم تاسو ښه یې نن تاسو 3 روجې نیولې ستاسو شکل نه لګي بالکل میډم روژې ورو سختېږي زکي نو ما خیال سبا زمونږ د خیره سره اتمه روژه ده که نه بالکل جناب نو هفته هم د خیره سره سر کړله که نه بالکل جناب دغه شان ښه زکي نن به څه تیاروئ تاسو نن زه شمع کچن کې ډېر زبردست ریسپي مې راوړې ده اټالین سټایل کې آلو پکوړې هغه جوړم ایټالین سټایل کې د آلو پکوړې مطلب کوم چې اټلی والا خلک دي هغوی هم پکوړې خوري بالکل دا ریسپي ده یو که نه هغې هغه ټیسټ باندې هغه د دې کم ټیسټ بډ دی اټالین سټایل کې هغه جوړېږي نو ما خو چې ایټالین څه خوري ایټالین خو پاستا خوري سټیکس خوري او دغه هغې کې بیا دغه ډېر زبردست دی یو ریسپي ده اټالین سټایل والا که نه د هغې کې آلو پکوړې به جوړم دا غذا ریسپي ده بیسیکلی اچھا 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 د دې کې کوم د دې کې کوم انګریډینټ استعمالېږي فرسټ اف ال هغه به انټروډیوس وکړم دې لپاره موږ له پکار دی 1 کیلو الوګان پکار دي هغه هم خواږه نه پیکا هغه پکار دي ښه جي هغې لپاره موږ له 1 ټیبل سپون ثابت زیره پکار دی 3 ټیبل سپون موږ له کورنفلور پکار دی نیم سیر موږ له بیسن پکار دی حسب ذائقه موږ له مالګه پکار ده اور کم څوک سپایس خو له غونډې ټیسټ لپاره کرش هاف ټي سپون موږ دا کرش چلی پکار دی او 1 ټیبل سپون موږ له تور بلیک پیپر دا پکار دی ښه او دې له سپیشلی د دې کوم ډریسنګ لپاره ما سلاد پته مې راوړ ده ښه د دې کوم د طریقه ډېر اسانه ده د دې مکسچر فرسټ اف ال موږ له به نیم سیر میده به والو هغې کې 3 ټیبل سپون شمع کوکنګ اویل به اچو بیا دا کورنفلور به اچو دا ثابت زیره بلیک پیپر کرش چلی حسب ذائقه مالګه
دا پکې واچوه او دل تقریبا 25 منټس بدلا مکسچر به جوړ کړو بره نه کور به کړو څنګه د دې شمه کوکینګ اویل او دا میدا او دا بیسن د کې میش شي او مکس شي د دې یو فلیور به جوړ شي خپل ټیسټ به جوړ شي دا به کېدو بل طرف ته بزو به موږ آلوګان به کټ کړو ډفرنٹ سټایل کې هغه به ایډر ګوډ موږ خپل ټرانسمیشن کې خامخا خو به دا څنګه موږ کټ کړی دي ښه جي بل طرف د دې روزې اهتمام سره نن ما دوه قسم سپیشل ډرنک مې تیار کړی دي یو خو روح افزا کوکټیل او بل سپیشلی مډ مارګیټا تاسو کتل به اکثر مډ مارګیټا ماشین کې جوړیږي زبدن لاس سره بجول لاس سره چل به کوم تاسو کې لاس سره چا سره کور کې ماشین نه دا مډ مارګیټا هغه بغیر څنګه تیاریږي هغه هم زدان خیب ان شاء الله خدای دې کوم ریسپی دا روح افزا کوکټیل ټول آسان دی لپاره مولا سپیشلی 75 ml مولا دا روح افزا پکاره دا د لپاره اور یو ګلاس مولا پيو پکار دی اور د لپاره سپیشلی 3 دانه مولا دا گرین الایچی هغه دی ثابت دا غم گرین دا چای کې استعمالو دا پکار د 3 دانه مولا سپیشلی اور 1 ټیبل سپون مولا سپیشل ټیسټ لپاره لیمن جوس هغه پکار دی دا اور 1 ټیبل سپون مولا دکی شوګر پکار دا به څنګه جوړ اول به روبزه کې دا پکې واچوبه اور یو چمچ چینی دا به ښه شیک کوو ښه شیک شي او د خپل یو ټیسټ د فلیور او هغه کوم مکسینګ به شي خو مکسینګ باندې بس بیا کوم الایچی دا به کټ کو دغه کوم دانی دي دا به دغه واچوبه ښه مکس کوو اور ښه به شیک کوو هغه پس آخر کې ټول آخر کې لیمن جوس به پکې اچو هغه پس به لغونته 15 منټ نور به شیک کوو دا د نو کوکټیل دا روح افزا دا تیار بشي خاجي بل منټ مارګیټا دا ډېر جو منټ مارګیټا هر سړی جوړل شي دا ډیفرنٹ سټایل کې جوړم چا سره کور کې ماشين نه بغیر ماشين دا جوړیږي نه اوسو بغیر ماشين چل خیم نه اول پودینه بواله با خبا چوب کی تاسو خنه چوڑکه باندې څنګه چوب شي زره شي هغه پس 7 اپ بوتل براواله 7 اپ ګلاس کې واچي با آی کې دا پودینه خ مکس کې با څنګه مکس او کلر پودینه جو شان دی بشي هغه پس دا کم درج دې کې 2 ټیبل سپون شوګر به اډ کېږي دا پکې اډ کوو او دې کې خب مکس کوو څنګه مکس شي او فلیور به جدا شي او خپل خون فلیکس براشي اخر کې مونږه دا لیمن جوس 2 ټیبل سپون دا پکې اچوبا هغه بس دا کوکټیل ریډي بشي دا بغیر مشروب مامډ مارګیټا دا د طریقې دا کوکټیل د ډیر خوښ دی هر یو دغه کې کوکټیل کنه ثانک یو ویری مچ ذکی ډیره زیاته مننه لیدونکو واقعي چې کوم جامع شیرین هغه تاسو ته شربت ویلا او کوم چې کوم هغه تاسو ته جوس یا شربتونه خي هغه د پارخي چې تند چې کوم د موسم رس پرس ګرمي او اسیم روزي ک اسیم انسان چې ټول ورځ وبنيس کړي نو هغه تند سیوای نو لیدونکو ورکوډ شانې بریک ولو واپس راستانه کې د خپل میلمنو سره او بیا ورازو د ذکی طرف ته چې خپل کوکینګ څنګه کوي او کم ځای ته رسولي جی لیدونکو یو ځلې بیا ستړي مشي په خیر علي په خیر رمضان ته لیدونکو اوس چې ما سره کوم میلمناست هغه سره به خبرې کوو د افغانستان او د پاکستان د ریلیشنز شي په باره کې د هغې سره ظاهره خبره ده کې ډېر د افغانان چې دي هغه اوسیږي د هغې نه علاوه سټوډنټس دي بزنسمینان دي او په دې ولې به دې سره خبرې کوو ځینې خلکو د ویزو هم ډېرې زیاتې مسلې دي جناب دی د پخواني سفیر کوم چې سپیشل انوایو د ریپرزینټیټیو د پاکستان د طالبانو سره د سولې په پروسس کې هغه چې صادق صاحب د هغې چې کوم د میډیا سلاکار په توګه دی کار کړی دی شاهد خان ستړي مشي شاهد خان دا راته چې څونه وخت تاسو د صادق صاحب سره په دې لړ کې کار کړی دی تر کوم وخت نه چې هغه په دې عہده باندې راغلی و زه هم دغه وخت تقریبا 3 کاله وشو چې د هغې سره هم هغه ځای باندې صحیح ده صادق صاحب چونکې د افغانستان د حوالې سره د هغه ډېره زیاته ایز امبیسډر هم تجربه پاتې شوې ده ما خیال دی چې هغه یوازینی داسې امبیسډر و چې هغه د 5 کالو شاوخوا وخت چې د هغه په افغانستان کې تیر کړی او هغه په داسې وخت کې چې لکه د هغه ما خیال دی چې د 2010 اخواته بیا د 2011 پورې چې د هغه دلته پاتې شو د هغې په وخت کې ډېرې اهمې فیصلې چې کوم دي هغه شوې په هغې کې یو هغه
امبیسي چې کوم د پاکستان په کابل کې هغه وخت موجوده و هغه بیا هغه زوړ عمارت ته چې اوس کوم ځای کې هغه موجوده هغه ته کې تک دی او نور ډېرې اهمې مسلې چې کومې دي چې په هغې کې د افغانستان انتخابات هم دي او بل ولې چې هغه په خپله پښتون و د هغه خپل انټرسټ هم ډېر زیات دا و چې د دواړو سیمو خواته چې کوم دی خلک دي هغې دپاره بیا د تجارت په حوالې سره چې کومې هلې ځلې د ټریډ حوالې سره چې کومې کېدلې په هغې کې د هغې ډېر زیات لوی رول و کله چې دا پیس پروسس کېدلو نو هغې کې هم د صادق صاحب ډېر زیات یو لوی رول نو یو د لکی ون چې تاسو د هغې د تجربې نه چې کوم دی فایده اخیستې ده تاسو د هغې د لاس لاندې کار کړی دی سو اوس دا راته چې 3 کاله مخکې چې کله تاسو د هغې سره کار شروع کړو نو لږ دا راته وایي چې ستاسو یا د صادق صاحب یا لکه ستاسو د ټیم چې دی زه به پراپر دا ووایم چې ستاسو هلې ځلې په کوم سیکټر کې زیاتې وي آیا صرف د افغانستان د خلکو دپاره وي د هغه افغانستان د خلکو دپاره چې هغه په پاکستان کې ژوند کوي که نه کوم چې په افغانستان کې ژوند کوي د هغې دپاره هم تر کوم وخت نه چې هغه په دې پوزیشن باندې راغی نه تر هغه وخت تر واخله تر اوسه پورې په دې حوالې سره په ټولو برخو کې هغې کوششونه وکړه هغه د تعلیم په برخه کې هم کوششونه وکړه د ویزو په برخه کې هم بزنس په برخه کې هم هر هغه د صحت په برخه کې ډېر لوی کوششونه وشو خصوصا تجارت ته ډېره وده ورکړه شعبه بیا چې د افغانستان د طالبانو سره مذاکراتو په دې برخه کې هم خصوصا خو لیکن فوکس هغه دلته د پاکستان کې چې کوم افغانان پاتې کېږي د هغې په اړه باندې او د افغانستان سره د اړیکو په اړه باندې د دواړو د ولسونو سره او د حکومت سره هم ځکه چې اکثر موږ ګورو د حکومتونو ترمنځ د تعلقات زیاتره دغه وي ولسونه سره یو دي ولسونه سره جدا کېږي نه او د هغې ترمنځ د تعلقات ډېر په ښه والي ته چې هغې سره تعلقات جوړ شي ښه شي نه دا اټومیټکلی د حکومتونو تعلقات د هغې سره بهتره کېږي نو په دغه ټولو برخو کې ساده سبب مونږ په دغه کې کار مو وکړو بیا چې کوم د پاک افغان یوت فورم دی دغه بنیاد مونږ کې خود 2 کاله دغه وشو په هغه کې مونږ ډېرې هلې ځلې وکړلې خصوصا په بارډر ټریډ باندې لکه د دې نه مخکې به تاسو کتلی شي تقریبا زموږ به چې لږه هم مسله راغله د افغانستان پاکستان ترمنځ نو زموږ به بارډر بند و تورخم به بند شو چمن به بند شو او تقریبا 1.5 کال وشو چې پاکستان او افغانستان درمیان تجارت چې کوم دی هغه 24 غنټې جاري وي او په دې کې تر اوسه پورې هیڅ ستونزه نه ده راغلې دواړو طرف ته ګیټ نه دی بند شوی نو دا د دې یو هلې ځلې دي په هغه طریقه باندې چې هغه رامنځته شو په هغه کې کار وشو دارنګې په صحت برخه کې کوم افغانان چې هغې تر دې پورې چې چا سره پاسپورټ نه وي چا سره ویزه نه وي صرف دغه سره تذکره هم ورسره وي او هغه مریض وي آیډنټیفای کړي چې دا مریض دی په تورخم باندې ډاکټران وګوري هغې ته اجازه ورکړي چې تاسو پاکستان ته راتلی شي روزانه تقریبا 150 پورې 200 پورې مریضان د افغانستان نه بغیر د ویزې نه بغیر د ډاکومنټس نه هغه دلته پاکستان ته راځي خپل علاج کوي دغه رنګې د چمن په بارډر باندې هلته تقریبا تر اوسه پورې د ویزې پروسس دغه رنګې د پاسپورټ پروسس هم دغه رنګې نشته په تذکره باندې هم هغې ته اجازه ورکول کېږي چې هغه دلته راشي خپل کارونه ترسره کړي دا رنګ بیا تعلیم په برخه کې خصوصا د سکالرشپونو برخه کې پاکستان هر کال دغه رنګ افغانانو ته د سکالرشپ په مت کې هغې ته سکالرشپونه ورکوي په ټولو برخو کې خو دې کال بیا چې کله ساده صاحب راغی د هغې نه وروستو د پاک افغان یونیفورم کوششونه هغه چې کوم سکالرشپونه تعداد 0 هغه 1500 ته واړو او اوس چې دا روان 3 کاله پورې چې زموږ کوم پلان دی د پاکستان کوم پلان دی هغه د 4.5 سکالرشپونه ورکولو دی چې هغه کې به هره درېیمه برخه به زنانو ته ورکول کېږي او بیا چې په دې کې کوم زنانه پاس شولې امتحان یې پاس کړو ټیسټ یې پاس کړو هغې به ځان له په دلته به سکالرشپونه ورکړل کېږي د دې نه علاوه به هره درېیمه برخه هغې ته ځان د سکالرشپ ورکولی دا د سکالرشپ د سټوډنټ خبره کوي په یو تعداد سټوډنټس نن سبا چې کوم مخ دي پاکستان کې هغه د ویزو سره هم مخ دي ځکه چې دا بلکې دي چې کله د نن نه تقریبا 2 کاله مخکې چې ویزې آنلاین شوې د پاکستان نو دا و چې سټوډنټ هم اپلای کولی شي نو داسې ډېر سټوډنټس دي چې هغې بیا ویزه چې کوم دی هغه رینیو کېږي نو اوس یو ځلې بیا دغه مسلې شو چې دا اوس نه د همیشه نه دي ولې افغان هغه سټوډنټس چې کوم په سکالرشپ راغلي دي هغې ته هم د ویزې اخیستو په وخت کې وخت ډېر لګېږي یا ویزه ورته نه میلاویږي دې شاته څه وجوهات دي او هغې تاسو سره څنګه رابطه کوي او تاسو د هغې مرسته بیا څنګه کوئ دې دپاره یو خپل میکانیزم شته دی په هغه طریقې کار باندې هغې ته ویزه ورکول کېږي لکه زیات تر په دې کې دا مشکل راځي چې کوم ډاکومنټس د دې وي هغه چې د ایچ ایس سی نه اټسټډ نه وي یا د فورن افیس نه اټسټډ نه وي داسې مشکلات دي چې دا په هغې د ویزې کې مشکلات راولي ځینې زیاتره د شکایت چې کوم موږ ته راځي هغه په دې طریقې سره راځي چې زیاتره هغې اپلای وکړي ډاکومنټس نه وي او نه دا هغه سټوډنټ چې هغه دلته 3 کالونه سبق وایي 3 کالونه نو د هغه چې بیا ویزې ته اپلای کوي فاینل ایئر یې د هغه نو هغه بیا څه پرابلم دی چې هغه ته ویزه نه میلاویږي نه لکه څنګه چې ما تذکره وکړه چې هر ځل چې ویزې ته اپلای کېږي نو د ویزې یو باقاعده خپل پروسس دی
هغه کې بیا د دې ډاکومنټس پروسس هم که دې ډاکومنټس پراپر نه نو دوی ته به اول ځل دوه ځل درې ځل به څنګه ویزه میلو شوي لکه زه د هغه سټوډنټس خبره کوم چې هغوی الریډي د 3 کاله په یونیورسټۍ کې تیر کړي په سکالرشپ او هغوی د 3 ځله ویزه رینیو شوې ده نو بیا هغوی ته څه پرابلم هر کال ولې داسې کیږي ګورې د پاکستان د ویزې چې کوم پروسس دی او کوم سیستم دی نه هغه د نادرا سره هم ریلیټډ دی هغه د فورن افیس سره هم دی ولته د کابل کې چې زموږ کوم سفارت دی د هغې سره هم دی د درې واړه دی ګوري او خصوصا بیا د سټوډنټس ویزې چې کوم دي هغه د خپل خصوصي یو پروسس چې کوم دی هغه د ایچ ایس سی سره هم ریلیټډ دی نو تر څو پورې چې د یو سټوډنټ هر کله ویزه چې اپلای کیږي هغه ایز ا نیو ویزه اپلای کیږي داسې نه وي چې هغه مخکنۍ ویزه ده هغه ریکارډ چې کوم دا موجود دی بلکې دا د یو نیو ویزې په تور باندې دا اپلای کوي او نو د هغې لپاره هغه مخکني ډاکومنټ چې هغه کوم شوي دي یا تر اوسه پورې چې هغه کوم سمسټر تېر کړو آیا بل ته دا اجازه لري چې پاکستان ته راشي بل سمسټر ته د دې لپاره هغه چې کوم پروسس دی هغه د فورن افیس نه ټیسټ کول یا د ایچ ایس سی نه کول د ایچ ایس سی نه لیټر راکول هغه ټول لازمي وي چې هغه ورسره شریک کړي دا راته وایي چې دغه ډېر سټوډنټ داسې دي چې هغه یا تاجک دي یا هزاره دي هغوی له پښتو نه ورځي یا اردو نه ورځي سو د لینګویج دغه بیریر هم دی ستاسو ټیم د هغوی سره څنګه هیلپ اپ کوئ تاسو هغه مونږ خو دلته هم خپل ټیم لرو په هغه کې هم موږ سره افغانان شته دی چې هغه سره افغانان شته په کابل کې چې موږ کوم ټیم لرو په هغه کې هم موږ ټول افغانان اخیستي چې په هغه کې تاجک هم شته هزاره هم پکې شته دی ټول پکې موږ یو رنګ اخیستي دي چې هغه ایکوالټي په دې کې راشي او هغه لینګویج کوم بیریر دی هغه مو ختم کو نو دا ډېر په اسانه توګه موږ خپله دلته د څومکې 3-4 کاله وشو هغه دري باندې هم اوس پوهېږو پښتو باندې هم اوس پوهېږو هغه لینګویج بیریر هغه الحمدلله تر ډېر حده پورې هغه کنټرول شوی دی هغه کېږي ښه ده تاسو ویلي چې دلته د هیلت حوالې سره چې کم دی هم کار کیږي د افغان ریفیوجیز لپاره نو د هغې باره کې راته ووایئ چې د هیلت مسلې لکه څنګه کومې مسلې داسې د هیلت سره ریلیټډ دي چې هغه تاسو حل کوئ افغانستان کې دې وخت ډېر زیات بیماریان دي مختلف کینسر پیشنټ زیات دي دغه رنګې نور د ماشومانو چې کوم د ماشومانو بیماریان زیات دي چې هلته د هغې په زړه کې اکثر سورې وي داسې شکایتونه ډېر زیات راغلي دي د کوم وخت کې چې د هیومینیټیرین ایډز دلته شروع شو د پاکستان چې کوم ډاکټرانو ټیمونه دي تقریبا 10 نه واخله تر 1200 ځله پورې موږ د پاکستان چې کوم مختلف د ډاکټرانو ټیمونه دي هغه موږ د کابل ته هلته بوتلله کابل ته کندوز ته ننګرهار ته خوست ته په دې ټول دغو کې هغې هلته دغه وکړه هغې ته مختلف کیمپونه هلته ولګول میډیکل کیمپس هغې ته ولګول آی کیمپس هغې ولګول هلته چیک اپ کېږي هلته چې کوم د کومو ماشومانو یا د کومو خلکو هلته علاج ممکن وي همهلته ورته علاج وکړی شي هلته بیا زموږ چې کوم هسپتالونه دي څلور پاکستان چې کوم جوړ کړي دي یا د جنات دی دا نور دي امان الله خان دی نو په دې کې ورته مختلف مونږ د کیمپونو او هلته بیا د علاج پروسس مو کړی برابر کړی سیسټم ورته برابر کړی او دا د پاکستان نه ډاکټرز دي دا پاکستان نه ډاکټر ټول دي نو چې کوم ممکن وي هلته علاج ممکن وي هلته دغه کې هغه نه وي هغې پاکستان ته ریفر کړي هغې پاکستان ته د هغې د ویزې پروسس بیا مونږ وکړو او هغې پاکستان ته راشي بیا دلته د پېښور کې هم د هغې لپاره یو ځانګړی هسپتال جوړ شوی دی په هغه کې ورته هم په کم خرچ سره د هغې لپاره د علاج امکان وي او دغه رنګې په دلته چې کوم مفت علاج هم زیاتر چې هغې پیشنټس وي عمران خان چې کوم هسپتال دی هلته ډېرې زیاتره شوکت خانم هلته ډېر ریفر کېږي پېښور کې ډېر ریفر کېږي هلته ټول پروسس ورته شوی دی او خصوصا بیا چې کوم بیماران وي لکه څنګه چې مخکې ما تذکره وکړه هغې لپاره ویزې هم ضرورت نشته بغیر د ډاکومنټس نه هغه پاکستان ته شي راتلی د هغې سره یو مریض یو تیمردار چې کوم وي هغې ته هم اجازه وي چې هغه پاکستان ته راشي او بغیر د ویزې نه خپل علاج هغه مکمل کړي او بیا واپس هلته لاړ شي ښه صحیح ده دا مې هم اورېدلي چې دغه د کوم د بیمار خبرې چې تاسو کوئ نو هغې ته یو ټوکن غوندې ورکړل کېږي په تورخم کې ورکړل کېږي که کوم ځای کې چې بیا هغه د پېښور د هغه بیا لاهور ته یا کراچۍ ته یا بل ښار ته یا بل پروینس ته د علاج دپاره نشي تللی آیا دا رښتیا خبره ده نه داسې نه ده چې کوم ځای کې هم هلته ډاکټر هغې چې کوم ریفر کړي نو هغه که پېښور ته ریفر کړی پېښور ته هم راتلی شي اسلام آباد ته هم راتلی شي زیاتر چې کوم دی د شفا هسپتال دلته زیاتر افغانان دلته خپل علاج لپاره راځي موږ سره میلاو شوي دي موږ ورغلي یو ماشومان دي ډېر زیات پکې لاهور ته هر ځای ته تللی شي د هغې لپاره داسې هېڅ ستونزه نه وي د مریضانو لپاره هغې ته مکمل اجازت دی صحیح ده دا راته وایي چې د میډیکل حوالې سره تاسو خبرو کړه کوم چې دلته افغانان میشت دي د هغې دپاره هم څه سهولتونه شته دی لکه څنګه چې د کوویډ ویکسین چې کوم دی نو هغې کې دا نه کتل کېده چې د نیشنلټي پاکستاني ده که نه د خو ټول ته کوویډ ویکسینز چې کوم دی هغه ولګېده نو آیا داسې نور هم د صحت ځینې فیسیلیټیز شته چې هغه دلته افغان ریفیوجي چې کوم دی هغې ته شته دی لکه څرنګه چې تاسو کتلي وو دلته چې دا کوویډ او دغه چې کوم دغه راغلی نو د هغې طریقې کار دا و چې هغه د آی ډي کارډ ستا په آی ډي کارډ
په ترو باندې به کېدله نو دلته چې کوم افغانان رجسټرډ وو د هغې سره چې کوم دغه د هغې کارډ وي د هغې ریفیوجیز کارډ وي نو د هغې په ترو باندې چې چا هم اپلای کړې ده د هغه دپاره ویکسین دپاره نو هغې ته د علاج د هغې ته ویکسین کووډ چې کوم دغه دي هغه ډوزز دي هغه ورته لګېدلي دي هغې دپاره دا سهولت موجود و البته کوم چې ان رجسټرډ دي د هغې دپاره البته مشکلات وو دغه برخه کې کار پرې روان و هغه وخت کې البته بیا د صورتحال هم ډېر کنټرول شو خو چا سره چې ریفیوجي کارډ و هغې دپاره دا علاج د هغې دپاره موجود و د اوس دا راته وایي چې اول خو دا دی چې زه فکر کوم 7 میلیونه خواوشا چې کوم افغانان دلته میشي چې کوم رجسټرډ دي اور هغې نه علاوه چې کوم دی 4 لکه او شاوخوا هغه دي چې د هغې ویزې ختمې شوي دي او هغه دلته کې کار کوي ما خیال دی دا څه اکوریټ فیګر نه دی خو راونډ اباوټ دومره هی فیګر راځي نو دا راته وایي چې هغې یو وخت دا کېږي چې د دې ویزې که ختمېدي به ډیپورټ کېږي ځینې خلک چې کوم دي سټوډنټس دي لکه ما تاسو ته ویلي چې د هغې ویزې ختمې شوي دي هغه ځینې په قائد اعظم یونیورسټي کې دي ځینې چې کوم دی بقا یونیورسټي کراچي کې دي ځینې چې دی دلته په نور یونیورسټي د اسلام آباد چې په هغې کې سبق وایي نو د هغې سټوډنټس ویزې چې کومې دي د چا فاینل ایئر دی د چا سیکنډ ایئر دی ویزې ختمې دي هغې ویزو ته د 3 میاشتو نه اپلای کړی د هغې ته ریسپانس نه دی راغلی اینډ اف کورس چونکې هغې سکالرشپ باندې دي نو که تر څو هغې ته هغه ویزا ایشو نه شي نو هغې ته په دغه کې یونیورسټي کې پرابلم دی نو سو دا خلک دا سټوډنټس د چا سره رابطه کې شي چې دوی دا مسله چونکې ویزه خو به ورته میلاویږي خو چې په ټایم ورته میلاو شي نو د دې څه طریقې کار دی څه طریقې کار دی دا چاته وینا کول دی چاته اپروچ کول دی تر اوسه پورې په دې حوالې سره چې څومره کارونه شوي په دې کې څه تبدیلیان راغلي دي اول خو دا چې کوم سټوډنټس ته تبدیلي راغلې مخکې به داسې وو چې هغې ته به د یو وخت سره ویزه ورکړلی شو په هغه باندې به اوس دا دی چې د هغې سمسټر لکه 6 میاشتې سمسټر د هغې ته به د 6 میاشتو ویزه میلاویږي تر څو پورې چې هغه خپل سمسټر په دې کې کور کړي او بیا نوې ویزې ته اپلای وکړي نه دا اوسنی د دې دپاره دغه دی نه هغه ډیپورټ او بل د ډیپورټ چې کوم آپشن دی هغه بیا لکه دې مخکني حکومت هم او دې حکومت هم دې ته مختلفو تاریخونه ورکړه داسې نه چې په یو ځل باندې راغله او هغې ډیپورټ کړه تر اوسه پورې راسوک ډیپورټ شوي هم نه دي دا چې د کراچي د جیلونو نه خلک خلاص کړه مخکې ورځو مختلف جیلونو نه چې بسونه ډکېږي او د افغانۍ لګي دا نو بیا څوک دي په دې کې داسې مشکل موږ ته راغله د چمن چې کوم بارډر دی هلته طریقې کار دا دی چې ته بغیر د ویزې نه پاکستان ته راتګ شي کولی خو هلته بیا د هغې لپاره قانون دا دی چې باید صرف د دې بلوچستان چې کوم ایالت دی دلته چې کومې سیمې دي صرف هغې پورې ته سفر شي کولی دلته باید خپل کارونه ترسره کړي او واپس لاړ شي بیا اوس مشکل دا راغله چې دې چې کوم زیاتره مهاجرینو په دې کې او په دې کې زیاتره زنانه او ماشومان ټول پکې وو هغې به بلوچستان کې نه پاتې کېده بلکې حیدرآباد ته به تلو کراچۍ ته به تلو زه په خپله ته تللی یم هغه د جیلونه مې کتلي دي ټولو سره ملاو شوی هم یم هغه مشکلات هم کتلي نو بیا هلته به سند پولیس هغې ونیول ځکه چې دې سره ډاکومنټس به نه وو بالکل خپله به ډاکومنټس یې کړي دي ځینې داسې وو چې د هغې سره ډاکومنټ شته دی خو مشکل هغې دپاره دا کړی دی چې یو کس سره لکه د فیملي یو فرد سره هغه ډاکومنټ شته د هغې ځان سره 3 یو پاسپورټ دی نو په هغې 5 کسان راغلي نو بیا دلته دا وایي چې دې سره ډاکومنټ شته خو ډاکومنټس د یو سره نور چې کوم د هغې سره خلک هغې سره ډاکومنټس نه وي د هغه فیملي فرد خو د هغې سره بیا خو ځان ته نشي پاتې کولی نو تقریبا دې کې 3000 پورې داسې وو چې افغان مهاجرین چې هغې هلته په کراچۍ کې حیدرآباد د جنوب کې ونیول کې ښځې وې ماشومان ټول پکې وو هغه کې بیا د تصویران هم راشو بیا دلته ورغلو هغې سره خبره وکړه هغې چایلډ چې کوم دغه دی پروټکشن هاوس دی هغې ته منتقل کړل او هلته خو بیا هم داسې مشکلات د هغې دپاره وو په دې کې موږ ته زیاتره مشکل دا راغله چې یو ځل باندې رها کول مشکل نه دي خو مسله په دې کې دا راځي چې هغه دغه چې کوم دی د راتګ د هغې دا پروژه نه ودرېږي دی هم هغه رنګې بغیر د ډاکومنټس نه هغې کراچۍ پورې ځي نو موږ بار بار د افغان حکومت ته هم او د نور ته هم خواست دا وکړو چې باید صرف هغه خلک راشي یا که دی ضرورت هم لري باید بلوچستان کې د خپل ضرورت پوره کړي او مخکې سیمو ته نه راځي خو بیا هم دغه مشکل موږ ته راغلی خو زیاتره اوسه پورې هغه حل شوې ده هغې صرف جرمانه ده او یو څه وخت موده جیل کې د هغې دغه هم دی او تقریبا پاکه کې اوس زیات نه زیات به 500 پورې پاتې شوي نو ټول هغه رها کړی شوي دي خپل وطن ته لېږلی شي او دا صرف د کراچۍ په جیلونو کې دي دلته په KP کې نشته دی KP کې ډېر زیات کم دي KP کې چې کوم دغه و هغه به لږ کسانو 10 یا 20 نغې پروژه موږ ډېر زر کړې ده او په هغې زر تر زر رها شوي دي البته کراچۍ مشکل دا و چې هغې هلته خپل دغه لري او بیا هلته نور مشکلات هم وو نو هغه هم تقریبا زیات نه زیات هغې رها شوي دي شاهد خان دا راته وایي چې دلته چې کوم میشت
افغانان دي هغوی کې ما دلته اسلام آباد کې هم ډېر ځن کتلي دي هغوی ځان ته واړه واړه کاروبارونه یا تجارت شروع کړي. نو آیا دلته کې د انویسټمنټ دپاره ځکه زما یو وخت کې یاد شي تېر کال چې تېر کال نه ما خیال چې کله د افغانستان پول شو نو صادق صاحب په دې کې ډېر زیات کوشش کولو چې بھئی دلته کې چې د کوم انویسټرز چې دي تاسو دا پته ده چې د افغانستان کې خپل افغانان چې کوم دي هغه ډېر لوی انویسټرز او ډېر زیات پیسې هغوی ته بزنسمین هلته کې ول نو هغوی غوښتل چې هغه دلته راولي او هغوی دپاره هغوی څه د ویزو چې بزنس ویزې میلاو شي د کاروبار دپاره که نه نو هغه پروسس بیا آی ډونټ نو چې هغه بیا مخکې لاړه لا نړه اوس که کوم افغانان دلته کې دي یا کوم افغانان غواړي چې انویسټمنټ وکړي. ګوره پاکستان د هغوی دپاره داسې دی چې هغوی دپاره ایزي دی کلچر وایز هم داسې دی ژبې دپاره هم ایزي دی بل دا دی که هغه ټریول کله وغواړي چې وکړي افغانستان ته نو هغه هم دغه دپاره ایزي دی که نه. او بیا ظاهره خبر داسې ډېرې کمپنۍ چې هغه تجارت کولی شي د مختلفو څیزونو چې کوم دی افغانستان ته او د افغانستان نه بیا پاکستان ته او داسې ډېرې قیمتي کاڼي دي او د دې تجارت اوس هم روان دی د افغانستان نه تر کراچۍ نه د یورپ او نورو ملکونو دپاره. نو آیا د دې دپاره افغانانو ته د تجارت څه ویزې یا بزنس ویزې میلاویږي یا په دې باندې څه پروسس روان دی؟ و د افغانانو لپاره په دې برخه کې ځانګړي سهولتونه هغوی ته ورکول کېږي مطلب لا نه دي فاینل نه هلته ورکول کېږي هم اوس دا پروسه روانه ده خله روانه ده اوکې نو په هغه کې تقریبا هغه افغان چې هغوی سره هغه ډاکومنټس تجارت چې کوم وي د افغانستان پاکستان او دې کې د انویسټمنټ هم څه مقدار شته چې باید دومره پیسې باید انویسټ شي؟ نو په دې کې د انویسټ مقدار هم شته تقریبا 50 لکو پورې هغه دغه کړي دي 50 لکه ډالر اوکې نو هغوی دپاره دا کړی کېدای شي د فکر کې زه دغه شم خو دغه پورې دي اراوند دومره دي هغوی دپاره بیا دا دی چې هغه د یو کال نه وخت تر 15 کالو پورې هغه ویزه شي اخیستی چې 15 کاله چې هغوی سره ډاکومنټس د هغوی برابر وي هلته چې کوم د پاک افغان جوائنټ چیمبر اف کامرس د هغوی چې کوم کاغذونه د هغه سره هلته وي د دې هم سره وي او دې سره رجسټرډ وي نو هغوی د بیا دلته موقع ویزه کې ورسره سهولت ده کېږي چې 15 کالو پورې ویزه اخیستلی شي او بیا دلته هم هغه یو پروسس مخکې عمران خان په دور کې هغه شروع کول یو هڅې شوي وي چې هغوی ته دا وي چې هغوی ته به یا شهریت ورکړی شي یا دا وي چې بغیر د ویزې نه هم هغه دلته پاتې شي او خپل دغه دلته ورکړی شي لکه ځینې هغه سهولت چې عام افغانانو ته نشته هغه د بزنسمینو ته ورکړی شي خصوصا هغه د خپل بینک اکاونټ کولاولی شي نور هغه جایداد اخیستی شي د هر څه د جایداد والا دا اعلان شوی و خو بیا د مشکلاتو د وجې باندې هلته بیا تحولات راغله دلته هم سیاسي تحولات راغله هغه پولیټیکل سچویشن د وجې باندې هغه تر اوسه پورې په هغې باندې عمل نه دی شوی عمل پې لاندې دی شوی صحیح دا راته وایي که داسې لار راوځي لکه څنګه چې تاسو بیان کړي چې داسې پایپلاین کې داسې خبرې روانې دي چې لکه چې کم کس د 50 لکو ډالرو نه زیات یا شاوخوا دومره انویسټمنټ وکړي نو هغه ته د 15 کالو پورې ویزا یا هغه دپاره داسې کوم دی آی ډي یا کارډ میلاویدلی شي یا په هغه ویزه باندې هغه دلته پراپرټي اخیستلی شي هغه دلته انویسټمنټ وکړي نو څه ګوري چې دې سره به د پاکستان معیشت ته چې کوم دی اکانومي ته څومره فایده ورسیږي؟ ګورې په دا یو خبره دی کې زه لږ په کرکشن وکړم دغه چې کوم افغانان اوس هم تجارت کوي او دلته انویسټ نه کوي نو هغوی چې کوم هلته رجسټري د هغوی ته اوس هم 15 کاله پورې ویزه میلاویدی شي دا د هغوی دپاره دی هغه خصوصا کوم بله عمران خان چې اعلان کړی دا د هغوی نه سوا دی هغه اوس پورې هم جاري د هغوی ته ورکولی شي. بل دا چې د دې سره په معیشت کې ډېره بالکل په اضافه کېدی شي افغانانو مخکې هم د پاکستان په معیشت کې خپل کردار ادا کړی دی تر اوسه پورې به دې کې ادا کوي او په دې بارډرو باندې خصوصا په ټریډ کې اضافه شوې ده لکه مخکې چې ما څنګه تذکره وکړله تقریبا ډیلی بیسز باندې 1200 پورې ټرکونه د افغانستان او پاکستان ته راځي ډیلی بیسز باندې دا پاکستان او افغانستان ته راځي چې په هغه کې په هر توګه باندې تجارت خوراکي مواد دي په هغه کې نور دي په هغه کې د افغانستان چې څومره برآمدات دي لکه اوسنۍ لکه وچه میوه ده لنده میوه ده د افغانستان دا شیان په دې کې موجود ده ټول په دې کې شامل دي لکه تاسو فار ایگزامپل اوس چې کوم طالبانو کوم راپور جاری کړی دی طالبانو حکومت نو هغه تقریبا دا وایي چې پاکستان ته چې کوم برآمدات دي هغه په د 11 میاشتو کې 11 بلین چې کوم د افغانۍ دي دا دلته صرف د برآمداتو په مد کې دي ته ټیکس چې کوم محصولات دي هغه دلته میلاو شوي دي او مخکې به داسې وو چې پاکستان تجارت افغانستان ته زیات و اوس داسې دی چې د افغانستان تجارت هغه پاکستان ته زیات شوی دی پاکستان کم شوی دی. صحیح ده خدای دې وکړي چې داسې لارې جوړې شي او خدای دې وکړي چې اوس د صادق صاحب په ځای څوک هم راځي هغه هغومره ژمن هغومره لویل وي د دې خاورې سره د ځمکې سره او افکورس د هغه پرسنالټي سره نږدونه ډېره پېژنګلو هغه یو داسې انسان و چې هغه
همیشه د دواړو سیمو په منځ کې سوله غوښته امن غوښتو د هغې ټارګټ هم دغه و چې یاره د تجارت د لارې دواړو ملکونو کې د ځوانانو د لارې د ایجوکیشن د لارې داسې د مینې د محبت لارې هوارې شي چې ځکه چې دا ضرورت هم دی دغه د تاریخ ګدې خبرې ګواره که په افغانستان کې حالات سم نه نو پاکستان کې امن نشي راتلی که په پاکستان کې حالات خراب نو په افغانستان کې امن نشي راتلی سو خدای د صادق صاحب غونډه کې پرسنالټیز نور هم زیات کې تاسو غونې ځوانان هم چې تاسو تعلق په خپله د باجوړ څخه دی خو تاسو په زړه کې د افغانانو دپاره درد هم دی او هغه درد هغه ستاسو لایلټي ده چې تاسو د خپل وس مطابق چې څومره ستاسو ټیم کار کوي د هغې د ښېګړې دپاره نو الله دې تاسو له اجر درکړي تھینک یو ویری مچ شاهد خان تاسو رالی ګډ لک جی لیدونکو وضو دی ورکوړی شانټي بریک طرف ته واپس راستانه کیږو په خیر رمضان سره اوسئ ستړي مشئ یو ځلې بیا په خیر رمضان ته تاسو دا وخت مونږ نیغ په نیغه ګورئ دا هم پښتو ون لیدونکو صحت مهمه دی صحت زمونږ د هغه میرمنو ډیر زیات مهمه دی چې ټوله ورځ کچن کې لګیا وي کور راټولوي او روژه یې هم وي بیا په هغې کې زموږ هغه خویندې چې کومې پریګننټ دي یا حمل لري یا ماشومان لري داسې ماشومان چې هغې فیډ کوي نو اوس ما پروګرام کې داسې یو میلمنې ته دعوت ورکړی چې ډاکټره ده زه به د ښځو چې ځینې مسلې د روژې په میاشت کې وي هغه غواړم چې د هغې سره ډسکس کړم نو زموږ سره یې اوسېږي ما سره چې دا ډېره محترمه ډاکټر طاهره شاهد چې کوم ده هغه د ویډیو کال یا سکایپ د لارې ما سره پروګرام کې نن میلمنه ده السلام علیکم ډاکټر صاحبہ وعلیکم السلام رمضان مبارک ہو آپ کو بھی رمضان مبارک ہو تھینک یو ویری مچ جی آپ نے ٹائم دیا ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں اچھے گزر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں ہاں تو ڈاکٹر صاحبہ کچھ ہماری جو خواتین جو کہ پریگننٹ ہیں ٹھیک ہے اس رمضان کے مہینے میں تو ایک کانسیپٹ ہے کہ بھائی وہ روزے نہ رکھیں اب اگر ہم یہ دیکھیں تو کچھ خواتین ایسی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں گرمی اتنی نہیں ہے روزہ آسان ہے تو میں روزہ رکھ لیتی ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شروع کے 2-3 مہینے ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں یا آخر میں اگر آپ کا 7 یا 8 منتھس چل رہا ہے تو پھر آپ اس کے بعد روزے رکھیں تو آپ ایز اے ڈاکٹر کیا مشورہ دیتی ہیں اس کے بارے میں کہ جو خواتین پریگننٹ ہیں یا حمل ہے وہ تو ان کو کب روزے رکھنے چاہیے اور کب نہیں رکھنے چاہیے ٹھیک ہے ایک تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارا مذہب بہت ہی آسان ہے اور ہم اللہ سے زیادہ رحم دل نہیں ہیں ٹھیک ہے مطلب اللہ سے زیادہ مرسی ہم نہیں شو کر سکتے جب ہمارے مذہب میں اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ سفر میں بڑھاپے میں اس میں بھی آپ روزہ نہ رکھیں مطلب اگر آپ بیمار ہیں بہت زیادہ بیمار ہیں یا آپ سفر میں ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں اسی طرح سے حمل اور آپ جب بچہ کو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ نے روزہ نہیں رکھنا میں ایک ریلیجس اسکالر کے طور پہ نہیں پر ایک ڈاکٹر کے طور پہ یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ جب آپ ایک رسپانسبلٹی ہے نا آپ کے اوپر آپ کے اندر ایک بچہ پل رہا ہے تو اس کی نشو و نما آپ کی ذمہ داری ہے اب اس کو وقت پہ پانی بھی ملنا ہے اس کو وقت پہ ہر قسم کی ایک بہت ہی بیلنس ڈائٹ ملنی ہے کھانے میں ہر چیز ملنا بھی بہت ضروری ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں بے شک باہر سردی ہو گرمی ہو جیسا بھی موسم ہو لیکن ہم ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں اور ہم نہ صرف بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں ایکچولی میں نے یہ کویشچن جان بوجھ کے اس لیے ایڈ کیا ہوا تھا کیونکہ ہمارے گھروں میں ہم اگر دیکھے جائیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی مہینہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ آ رہا ہے جی سال میں ایک ہی دفعہ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم روزے نہ رکھیں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بھائی روزے بھی رکھ لیں ثواب کما لیں ٹھیک ہے تو یہ ایک لالچ ہوتی ہے ہر کسی کو اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے روزے نہیں رکھے تو پھر آپ کو بعد میں یہ رکھنے بھی ہوتے ہیں یا کچھ ہماری جو گھر میں ساس ہوتی ہے ماں ہوتی ہے خالائیں ہوتی ہیں پھپھیاں ہوتی ہیں تو وہ پھر کہتی ہیں کہ نہیں بھائی روزے رکھو تم شکر الحمدللہ صحت مند ہو اور کچھ تمہارے بچے کے اوپر جو ہے تو وہ اثر نہیں پڑے گا دیکھیے ہر کسی کو ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے روزے نہ رکھو میں پھر معاف کر دوں گا لیکن کسی اور کو نقصان نہ پہنچاؤ اور جب ایک پریگننٹ عورت روزہ رکھتی ہے تو وہ اپنے آپ نہیں بلکہ اپنے بچے کو نقصان پہنچاتی ہے تو آپ نے اس چیز کا بالکل بھی وہ نہیں کرنا آپ نے 9 مہینے اور جتنا عرصہ بچے کو دودھ پلا رہے ہیں وہ آپ کوشش کر لیں کہ جیسے آپ 6 مہینے پلا رہے ہیں تو وہ پہلے ٹائم آپ نہ رکھیں روزہ اس کے بعد آپ کے پاس پوری زندگی پڑی ہے آپ ہر جو ہے منڈے اور تھرسڈے ویسے بھی ایڈوائزڈ ہے کہ ہر پیر اور جو آپ کی جمعرات کو
اس کے اوپر آپ روزہ رکھ لیں تو اللہ میاں بالکل آپ کے روزے بھی پورے ہو جاتے ہیں. اچھا آپ نے یہ کہا کہ جو خواتین پریگننٹ ہے چاہے ان کی پریگنینسی 3 منتھس کی یا 7-8 منتھ کی لیکن ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ کیونکہ دیکھیے آپ کے اندر ایک بچہ پل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کانسٹنٹلی آپ سے کھانا اور پانی ڈرائیو کر رہا ہے. اگر آپ کے اندر ہی نشو نما نہیں جا رہا ہوگا, بیلنس ڈائٹ نہیں جا رہی, پانی نہیں جا رہا وقتاً فوقتاً, تو بچے کو نہیں جا رہا, تو وہ جو آپ کا جہاں پہ بچہ پل رہا ہوتا ہے جو سیک ہوتا ہے اس کے اندر بھی پانی کم ہو جاتا ہے, بچے کی نشو نما بھی کم ہوتی ہے. جب ماں کے اندر کسی بھی قسم کی کمی آئے گی تو بچے کی ہڈیوں میں, بچے کے دماغ پہ, بچے کی کسی کی جگہ پہ بھی آ سکتی ہے کمی. وہ کمی جب پیدائش پہ آپ کی مینیفیسٹ ہوگی تو آپ نے پوری زندگی کے لیے ایک بچے کو معذوری میں ڈال دیا نا. تو اس پہ آپ تو سیلفش ہو گئے, آپ نے روزہ رکھا کہ میں خدا کو پلیز کر لوں, لیکن آپ نے اس میں ایک بچے کو خراب کر دیا. تو اللہ تعالیٰ بالکل بے رحم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود یہ پروویژن دیا ہے ایک حاملہ ماں کو. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ماہواری کے دوران نہ رکھو تو حمل تو پھر کتنی بڑی چیز ہے, آپ یہ خود سوچیں نا. تو اس لیے بالکل بھی پریگننٹ عورتوں کو, جو عورتیں دوسری کہتی ہیں ان کو بھی میں کہوں گی, اور جو عورتیں خود بھی رکھتی ہیں انہیں بھی کہوں گی کہ خود سے محبت نہیں, یہ آپ کے بچے سے محبت ہے. اللہ کا ایک کام آپ کر رہے ہیں نا, ایک بچے کو, نئے بچے کو جنم دے رہے ہیں, زندگی کو لے کر آ رہے ہیں دنیا میں, تو ابھی تھوڑے دن کے لیے روزہ مت رکھیں, کچھ نہیں ہوتا, بلکہ اور بہت کریں, اور عبادت کریں. پورا دن آپ بیٹھ کے عبادت کر سکتی ہے, اس سے اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی نہیں روکا ہوا. اور جب ایک دفعہ آپ کا ختم ہو جائے حمل تب آپ روزے بالکل رکھ لیجئے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے اسٹوڈیو میں ساتھ میں شمع کوکنگ آئل میں کوکنگ بھی چل رہی ہے. میں ذرا شیف کی طرف چلتی ہوں کہ اس نے آج کھانے میں کیا بنایا. آیا ہمارے جو خواتین جو پریگننٹ ہیں وہ یہ کھا سکتی ہیں کہ نہیں کھا سکتی ہیں؟ جی بتائیں جی ذکی, کوکنگ دس اٹالین پکوڑی کم سے تو رسیدی. بالکل میڈم, دادا پکوڑے میں سنگ مکسچر میں تیار کرے تھا, اور دا اٹالین اسٹائل کی پکوڑی پکی گی, اور دا میڈیم آج میں دا پکی گی با. لیکن دوم خاص کم زنانے کم پریگننسی لے پارا داخل بار ډېر ټیسټي دي, دومره مثالي نه سپایسي ده, دا ټیسټ لپاره ډېر ښه ده. دا ډېر مزدار پکوړې جوړ کړي مې دي او لا ورو تیاری دینه پس کوکټیل به جوړم ورو. صحیح, اوکے. جی ڈاکٹر صاحبہ میں واپس آپ کی طرف آؤں گی. آپ اگر مجھے یہ بتا دیں کہ بچے جو مائیں فیڈ کرتی ہیں بچوں کو, تو ان کے لیے آپ یہ بتانا پسند کریں گی کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں جو بچوں کو فیڈ کراتی ہیں جو مائیں؟ جی دیکھیے, جو لیکٹیٹنگ مدرز ہوتی ہیں نا, جو شروع کے 6 مہینے ہیں نا, وہ تو روزہ نہیں رکھ سکتی, ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹارٹ کے اگر 6 مہینے ہیں تو اس میں روزہ نہ رکھیں. ہاں, کیونکہ وہ ایک تو ان کی باڈی بھی پہلے ریکوپریٹ کرنی ہوتی ہے, اس نے اتنی انرجی بننی ہے کہ وہ دودھ پلا سکے. ایک دفعہ 6 مہینے سے زیادہ, جیسے کچھ مائیں ہوتی ہے وہ 1.5 سال تک دودھ پلا رہی ہوتی ہے, 6 مہینے کے بعد اگر وہ رکھنا چاہے تب وہ رکھ سکتی ہے, کیونکہ ان کی باڈی نے کافی حد تک جو ہے اپنے آپ کو ریکوپریٹ کر لیا ہوتا ہے. بس پھر ان کے لیے یہی ہے کہ وہ باقی ٹائم پہ جتنا ٹائم ہے اس میں زیادہ سے زیادہ دودھ پیئیں, فروٹس کھائیں, پانی پیئیں اور اپنا خیال رکھیں. اور بچے کو بھی افطاری کے بعد جیسے زیادہ فیڈ کرا لیں, اور جو روزے کا ٹائم اس میں پمپ کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ بالکل زیادہ سٹرین نہ ہو جائے, ان کی باڈی پہ سٹرین نہ پڑے. لیکن وہ پھر بھی رکھ سکتی ہیں کیونکہ ان کی باڈی نے اس وقت تک اپنے آپ کو ریوائیو کر لیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو پہلے 6 منتھس ہے پوسٹ ڈیلیوری, جیسے آپ نے ڈیلیور کیا, اسپیشلی پہلے 2-4 مہینے تو بہت کروشل ہوتے ہیں, اس میں تو آپ نے پوری کی پوری باڈی کو ریکور کرنا ہوتا ہے, تو اس میں وہ نہ رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ کوئی خاص مشورہ دینا چاہیں گی وہ عورتیں جو پریگننٹ ہیں رمضان میں, تو ان کے کھانے پینے میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہیں گی کہ کیا وہ ڈیری پروڈکٹ جو ہیں وہ زیادہ یوز کریں, یا کھانے پینے میں کون سی چیزیں وہ زیادہ لیں تاکہ وہ بیبی کی صحت کے لیے بھی اچھی اور خود اس کے لیے ماں کے لیے بھی؟ تو دیکھیے, جب ہم بات کرتے ہیں نا, جیسے سحری میں ہم کیا کھاتے ہیں, سب کے لیے میں کہوں گی پریگننٹ ہو یا نہ ہو, تو سحری میں اگر آپ پراٹھا کھاتی ہیں تو چکی کے آٹے کا پراٹھا ہے وہ کوئی بات نہیں, صحیح ہے. انڈا کھا لیں ساتھ, انڈا بھی صحیح ہے. دودھ دہی کا استعمال کریں وہ بھی صحیح ہے. جو سب سے زیادہ زہریلی چیز ہوتی ہے نا, وہ آپ کی چینی ہوتی ہے. آپ نے مصنوعی چینی اور یہ جو شربت ہوتے ہیں, رنگ برنگے شربت, ان کو اوائڈ کرنا ہے پوری طرح, کیونکہ اس سے کبھی کبھی حمل کے دوران جسٹیشنل ڈائبٹیز بھی ہو جاتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے دلیا کھا لیا, آپ نے نٹس کھا لیے, یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. پھر جب ہم آتے افطاری کے ٹائم پہ, جیسے باقی سارے لوگ بھی کھا رہے ہوتے ہیں, تو فروٹ چاٹ سب سے اچھی چیز ہے. ڈھیروں ڈھیر فروٹ چاٹ کھائیں, مہنگا تو ہے فروٹ
فروٹ, لیکن اپنے ہی آنگن میں فروٹ اگر اگا سکتے ہیں تو اگا لیں, جو بھی فروٹ آپ کو میسر ہو وہ فروٹ آپ نے کھانا ہے. اور ساتھ جیسے آپ کی چنا چاٹ ہو گئی یا یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ بہت اچھی ہوتی ہیں. یہ آپ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا زیادہ آپ کو اچھی انرجی بھی ملتی ہے, ملٹی وائٹامن بھی ملیں گے, اور وہ نشو و نما کے لیے بھی اچھے گے. دودھ, دہی, انڈا اور صحیح مقدار میں گوشت کھا لینا, چکن کھا لینا, فش کھا لینا, اس کے کٹلیٹ بنا لیں, آلو کے کٹلیٹ, آلیو آئل, زیتون کے تیل میں ان کو تل لیں. یہ ساری چیزیں بہت ہیلدی ہیں. بس آپ نے جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے نا, وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کیک, پیسٹری, یہ طرح طرح کی مٹھائیاں, ان کے بجائے آپ کوئی بھی ایسی چیزیں جیسے فروٹ کھا لیں, یا پھر اگر میٹھائی چاہیے تو اس کے اندر ہنی ملا کے کھا لیں, تاکہ آپ کو یہ کلرفل اور مصنوعی چیزوں سے ڈائبٹیز نہ ہو. یا پھر بہت زیادہ تلا ہوا جو سامان ہوتا ہے, تلی ہوئی چیزیں, پرانے گندے تیل میں تلی ہوئی چیزیں, وہ آپ نے نہیں کھانی, اسپیشلی بازاری چیزیں. گھر میں بنائیے اور فریش چیز بنائیے اور اسی وقت بنا کے کھا لیجیے تو وہ اچھا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا تو مجھے یہ سمجھ میں ہے کہ اگر پریگننسی ہے تو روزہ تو نہیں رکھنا چاہیے, لیکن اگر بچے کو جہاں تک فیڈ کرانے والی بات ہے تو مائیں جن کو 1 سال ہو گیا ہو اگر بچے کو, تو وہ روزہ رکھ سکتی ہیں, لیکن ان کو اپنے فوڈ میں جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں وہ ان کو بھی رکھنا چاہیے, اور عام خواتین کو بھی فوڈ میں یہ چیزیں جو ہیں اپنے شامل کرنی چاہیے, لیکن خاص کر کے وہ مائیں جو اپنے بچوں کو بریسٹ فیڈنگ کراتی ہیں وہ بھی. اچھا, یہ رمضان میں ایسا ہی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی جو نیند ہے اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے, ہمیں پوری رات جو ہے وہ جاگنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, مائیں تو ویسے بھی بچے رو رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اس کو جاگنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر دن کو اس نے اٹھنا ہوتا ہے, گھر کے کام ہوتے ہیں, تو یہ جو سلیپ کا پیٹرن ہے یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے ماں کی صحت کے اوپر. بالکل ہوتا ہے, یہ تو ہوتا ہے. اب یہ تو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑتا ہے. اس میں پھر یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا ایسے ٹرین کر لے کہ جس ٹائم بھی اس کو مہلت ملے اس ٹائم پہ سو جائے. جیسے فار ایگزامپل بچوں کو صبح اسکول بھیجا, باقی بچوں کو, ہسبینڈ بھی آپ کا چلا گیا آفس, آپ بھی اگر ورکنگ وومن نہیں ہے یا آپ کو جلدی چھٹی ہو گئی, تو جو ٹائم جہاں ملے اس میں اپنی نیند پوری کر لو. اب انفارچونیٹلی ہے تو تھوڑا سا اسی طرح, لیکن کوئی بات نہیں, 1 مہینے کی بات ہوتی ہے. اس 1 مہینے کی ہیبٹ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آئندہ کے لیے اپنی ہیبٹس میں یہی کرنا چاہیے کہ انسان وقت پہ سوئے اور وقت پہ جاگے, اور رات کی نیند ضرور لے اور دن میں جاگے. لیکن رمضان کے دوران آپ تھوڑا سا اپنی ایڈجسٹمنٹ کر ہی سکتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم عبادت کریں گے, وہ اوور آل کمپنسیٹ ہو ہی جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ بتائیے کہ واک کرنا ایک پریگننٹ ماں کے لیے کتنا اچھا ہے صحت کے لیے, کتنا آپ ضروری سمجھتی ہیں اس کو؟ دیکھیے, واک کرنا بہت ہی ضروری ہے, انلیس ایڈوائز ادروائز. مطلب کچھ مائیں ہوتی ہیں جنہیں کوئی پرابلم ہوتا ہے جس میں کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ بیڈ ریسٹ کریں, لیکن یوزلی پریگننسی ہو یا ویسے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ واک کریں. آپ کی نہ صرف یہ کہ آپ کی نشو و نما اچھی ہوگی, کیونکہ دیکھیں حرکت میں برکت ہے. جب آپ واک کرتے ہیں نا تو آپ کی بلڈ فلو, آپ کی خون کی روانی صحیح ہوتی ہے, خون ڈفرینٹ جگہوں پہ جائے گا, آپ کے بچے تک بھی پہنچے گا, تو اس کو نشو و نما بھی ملے گا, خون بھی ملے گا. دوسرے نمبر پہ آپ زیادہ ویٹ گین بھی نہیں کریں گے. آپ کا وہ اتنا اوور ویٹ گین جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے, ڈائبٹیز بھی ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر, ایکلیمپسیا بہت بڑھ جاتا ہے بہت ساری عورتوں کو پریگننسی میں. تیسرے نمبر پہ جتنا زیادہ واکنگ کریں گے اتنا زیادہ ان کی ڈلیوری میں بھی ان کو آسانی ہوگی. تو یہ چیزیں بہت ہی ضروری تھی. اور ایڈیما نہیں ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا کئی ماؤں کو سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی بالکل ایسے. تو واک جب کرتی رہیں گی تو ان کو وہ سوجن بھی نہیں ہوگی, وہ جو جوڑوں میں درد نکل آتا ہے وہ بھی نہیں ہوگی. بچے کی بھی ہیلتھ کے لیے اچھا ہوگا, کیونکہ بچے کی بھی موومنٹ جو ہے وہ برقرار رہے گی. تو واکنگ بہت ہی اسینشیل ہے. ویسے بھی ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ ایک حصہ رکھ کے کھاؤ, اور دوسرا جیسے ہی کھانا کھا لو اس کے بعد چہل قدمی بھی کرو. تو تھوڑی بہت چہل قدمی, نماز اپنی ضرور جاری رکھے, نماز پڑھتی رہے. وہ جو نماز کے پوسچر ہیں وہ تو بلکہ بہت اچھے ہیں آپ کے لیے, وہ آپ ضرور کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, نماز کے پوسچر کی آپ نے بات کی, مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ہم کلام پاک پڑھتے ہیں تو ہم یوں جھک کے پڑھتی ہیں نا, تو اگر کوئی ماں پریگننٹ ہے تو اس کے لیے کوئی خاص پوسچر آپ کہیں گے کہ اس پوسچر میں بیٹھے, زیادہ نہ وہ آج کل تو پتہ زیادہ تر لوگ اپنے اس پہ پڑھتے ہیں, آئی پیڈ پہ یا اپنے فون پہ, تو وہ سامنے رکھ دیتے ہیں, تو وہ جھکنے والا کانسیپٹ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. تو زیادہ بیٹر یہی ہے. نہیں, کچھ لوگ میری طرح بھی, ان کو اپنی آنکھیں بہت پیاری ہیں تو وہ اسکرین کو نہیں دیکھتی, اسکرین کو نہیں بھی دیکھتے. تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی وہ ایک ہوتا تھا ایسے ایک اسٹینڈ سا رکھ, جی بالکل, ہاں, ہاتھ یوں رکھ کے
پڑتے ہیں تو وہ آپ کی نیک اور بیک کے لیے ویسے بھی اچھا ہے. پریگننٹ ہو یا نہ ہو, جتنا زیادہ اسٹریٹ پوسچر میں پڑیں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا. جھک کے پڑھنے سے obviously آپ کو پھر یہاں پہ بھی درد, گردن میں بھی اور کمر میں بھی مسئلہ ہے, اور وہ بچے کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, جزاک اللہ خیر جی, بہت زیادہ شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. لیدون کو دا خو موږ سره ډاکټر صاحب وه چې زموږ کمې خویندې حمل لري یا کم چې ماشومان چې کوم د هغې له پی ورکړي د هغې دپاره موږ ځینې کوسن د هغې نه وکړی شو. اوس موږ سره په خیر رمضان کې ورکوړه شان دمه ده, دمه له واپس راسانه کېږو, د هم پښتو ون سره اوسئ. لیدونکو یو ځل بیا ستړي مشئ په خیر رمضان ته. دا وخت تاسو مونږ د په خیر رمضان ټرانسمیشن ګورئ د هم پښتو ون نه نیغ په نیغه. لیدونکو اوس ما سره پروګرام کې چې دی نو مفتي صاحب ناست دی, هغې سره به ځینې خبرې اترې کوو. پروګرام به مخکې وړو, خو زه غواړم چې لاړ شم د شمع پخلي طرف ته ګورو چې کوم شمع پخلي کې کوکینګ روان دی, هغه زموږ شیف کوم ځای ته رسولی دی. جی زکي بالکل میډم, څنګه ما سټارټینګ یاد کړو دا اټالین سټایل کې پکوړې آلو والے پکوړې پخېږي اور تقریباً 15 منٹ نور لگی اور تیاری کی, اور څنګه تیاری کے بعد ریڈی کوم ډش کا ډش آؤٹ کوم بیا کھائے کے بعد کوکٹیل به جوړیږي ان شاء الله. هغه آن سکرین بخیم اوکے, اور فی الحال خدا فی الحال پکوڑے لگیا دي وباس غنا اول شامو کوکنگ آئل کی دا دې کیسه دی کې آلو نه علاوه دا دغه شین مرچ کې ده. اوکے, ځکه ما اټالین سټایل کې مکټ کړل د مسنا دسه دا وره صحیح ده. خدا مین سګدا سې کټ مکړه او بعد کې زب د دې کوم بیسن د دې کوم پیسټ جوړ کړل ا د دې کې فیلینګ وکم دا به کې دا آئل کې بټه کم شمه کوکنګ آئل کې تو فیلینګ با اوکے ٹھیک ده جی. ښه مفتی صاحب ستړي مشي جی, په خیر رالی. مفتی صاحب د ماشومانو تربیت حواله سره به زه تاسو سره خبرې کوم, ځکه چې د ښه ماشوم تربیت کول نه صرف کورنۍ دپاره د مور پلار دپاره غوره خبره ده, د سوسایټي او د ټولنې دپاره هم ده, ځکه چې یو انډیویژوال چې رایوځای کېږي نو د هغې نه دا ټولنه او دا سوسایټي جوړېږي. نو دا اولنۍ پوښتنه داسې ده چې د ماشومانو تربیت په مور پلار باندې فرض دی صحیح ده, او د دې صحیح طریقه یا صحیح تربیت چې موږ ورته وایو چې د مور پلار د خپل ماشوم صحیح تربیت کړی دی, که د هغې موږ ته لږ تاسو تشریح وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی فرمائی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تاسو خپل ځان او خپل اهل و عیال د اور نه بچ کې. یو بزرگ فرمایي چې الله تعالیٰ سره چې د کم مسلمان کم یو رشته ده د هغه رشتې هغه ټایټل یې ورکو او خطاب یې وکړو. وی دا انتهایی د محبت او د شفقت نه ډک یو خطاب دی چې اے ایمان والو, څنګه چې یو پلار یو زوی ته خطاب کوي چې اے زویه, نو دغه رنګ د الله تعالی طرف نه ډیر په شفقت سره خطاب وشو چې زه دې نه پس کومه خبره کوم هغه ډیره د محبت نه او د شفقت نه ډکه خبره ده او هغه توجه سره وره. قو انفسکم واهلیکم نارا, چې خپل ځان او خپل اهل و عیال د جهنم د اور نه بچ کې. مطلب دا دی که چرته یو انسان خپل ځان بچ کی, خپل نیک اعمال صحیح کی, په معاشره کې د کردار درستی یو ښه مسلمان جوړ شي, نو دې صرف په دې باندې نه خلاصیږي بلکې د ذمہ داری ده چې کوم د ماتحت دي د اولاد د کور والا, که چرته دی یو اداره کې افسر دی د هغه چې کوم ماتحت طبقه ده, که چرته دی ټیکهدار دی د سره کوم مزدوران دي هغه د ماتحت دي, کم خلک چې د خبره اوري د دغې ټولو خلکو به دې فکر کوي, هغوی ته به د ښو خبرو تلقین کوي, د بدو خبرو نه به منې کوي. او صرف زبانی جمع خرچ کافي نه دی چې یو سړی دا ووایي چې زما اولاد چې دی زه خو ورته ډېر زیات ویم چې تاسو مونځ کوئ, تاسو ښه اخلاق اختیار کې, تاسو نیک عمل کوئ, خو هغوی نه مني. او نوح علیه السلام چې دی خپل بچي ته همدغسې نصیحت کړی و, هغه مو نه منلو, بری ذمه شو. خو داسې آیا دا نصیحت چې کوم مونږ کوو دا کافي دی؟ مونږ د نوح علیه السلام د برابر نصیحت کړی دی, هغه خو 900 سال نصیحت کړی و. او بل الله تعالی مثال چې ورکوي د اور ورکوي چې د اور نه بچ کېدو, نو د دې کې علما فرمایي چې دا داسې دی لکه یو ماشوم دی کمقله نادانه,
او هغه اور طرف ته رواني نو آیا والدین به صرف په دې اکتفا کوي چې لرې نه ورته آواز ورکړي چې بچې مزه ته به اوس وځویږي دی کې مزه دغه خوا آیا که دې نه پس داسې ویلو نه باوجود ماشوم لاړو او هغه اوس وځېدو نو والدین به بر یو ذمه شي نه بلکې څنګه چې د دنیا اور دی ویني او هغه ټایم د دی خوب په دی حرام شي د دی ژوند په دی حرام شي او فوراً چې دی منډه ووایي او ماشوم راوچتوي دغسې قسمه فکر د ماشوم د تربیت په حوالې سره وشي د هغه د اخلاقي نشونما د هغه نه د صحیح مسلمان جوړېدو په حوالې سره وشي او بیا ماشوم ونه مني نو بیا دغه وخت کې والدین بر یو ذمه دي هغه په خپله چې دی د هغه خپل جرم دغه دی سزاوار دی او خو آیا والدین دغه حده پورې محنت کوي او که نه کوي عام طور سره مونږ دا وینو چې مور پلار ډېر ښه وي او ښه خلکو سره روادارۍ والا تعلق وي حسن سلوک او ښه مسلمانی دا 15 وخته منځونو کې حاضري کوي لیکن اولاد چې دی هغه بګړاو وي او هغه عام طور سره ډېر خلک مې چې بالکل تاسو خبره زموږ داسې ډېر فیملیز دي چې هغوی مور پلار ډېر ماشاءالله په دین کې په عبادت کې تا تکړه وي خو هلته د هغوی ماشومان حتی روژه هم نه ساتي جی صحیح ده د هغې داسې ماشومان دي چې هغه په مونځ کې هم نه دي تکړه او هغوی دا ستاسو خبره ما ډېر خلک ودي چېرې زموږ وینا خو دا چې بس موږ هغوی ته ووایو چې که نو اوس نور خو موږ په وینا باندې ستړي شو چې هغوی عقل لري شعور لري او اوس لوی دي نو دوی پرې نه پوهېږي نو تاسو دا وایي چې دا د خلاصون لاره نه ده دا صرف کافي نه ده نو بیا څه وکړي مور پلار څنګه خپل بچي چې کوم دی هغه دې ته اماده کړي چې هغه په نیکۍ باندې شي نیکۍ نه مطلب دا دی چې اول کوم مونځ اودس په دوی باندې فرض دی صحیح ده نیک اخلاق چې کوم دی هغه په هغې باندې فرض چې باید نیک واوسېږي نو څه وکړي بیا مور پلار ځکه چې ماشوم چې لوی شي نو هغې باندې بیا څه وهل ټکول وکړي نه جی اصل کې د تربیت عمل چې دی دا بالکل له شورو نه پکار دی دا د وړوکوالي نه بالکل د وړوکوالي نه پکار دی ماشوم چې کله د غېږې دی جی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته یو زنانه خپل ماشوم ته آواز کوي هغه غېږ کې راوچتوي نو لاس کې ورته وایي چې زما سره سدي دا تا ته در کوم نو نبي علیه السلام د هغې نه تپوس وکړو چې آیا واقعتا تا سره څه وو دې ماشوم ته تا ورکولو هغې ورته وویل چې او ما سره کجوره وه خو ما یې که دې راځي نو دا به زه درته ورکم نو نبي علیه السلام وفرمیل چې او که چېرته تا سره څه نو نو دا تا یو غټه ګناه کوله هغه ماشوم تربیت تا په دې انداز کې کولو چې هغه ته دا ذهن کې کېناسته چې دا دروغ ویل چې دی دا ګناه نه ده یا واده خلافي کول چې دی نو د دې اړو څه اهمیت شته نه مای ګاډ بالکل دا ما ډېر کتلي ما ته راشه تاله زه چاکلیټ در کوم تاله ماشوم په منډه باندې راشي بیا جی نو د هغه ماشوم هغه تربیت تاسو په دې نهج باندې شروع کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل هم د ماشومانو تربیت کړي حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نکاح وشوه نو د بل خاوند نه هغې سره یو ماشوم هغه د نبی علیه السلام پرورش ته رالو نبی علیه السلام به هغه سره ګپ شپ لګولو روټۍ ته به یو ځای ناست وو هغه به سالن کې کله یو طرف ته نوړی کوله کله بل طرف ته به نوړی کوله نبی علیه السلام ورته وفرمیل یا غلام ای بچیا سم الله بسم الله وایه چې کله روټۍ خوري وکل بیمینک په ښي لاس باندې خوراک کوه وکل مما یلیک او خپل طرف نه خوراک کوه یعنې په ټوله دا بد تهذیبي ده چې په یو پلیټ کې ته کله یو طرف نه نوړی کې کله بل طرف نه نو د هغه تربیت یې په دې انداز کې وکړو دغه رنګ بیا بل صحابي دی حضرت اکراش هغه هم دغسې منې کړی نو چې کله روټۍ وخوړی شوه روټۍ نه پس کجورې رالې کې مختلف قسمه کجورې وې نو نبی علیه السلام کله دلته نه یو کجوره اوچتوي کله دلته نه اوچتوي کله بل طرف نه او دا ماشوم چې دی هغه یو سایډ نه خوراک کوي نو د نبی علیه السلام ورته خیال شو نو بیا ورته وفرمیل چې ته چې ما کله منې کړی وې هغه یو قسم خوراک و دا اوس چې دی مختلف قسمه کجوري دي ستا چې کوم طرف نه غواړي هغه طرف نه اوچتو نو دا د هغوی د تربیت هغه انداز و حضرت حسن رضی الله تعالی عنه چې د نبی علیه السلام نوسی و ډېره زیاته مینه به یې ورسره کوله یو پیره هغه رالو او د صدقې کجورې پرتې وې هغه یو کجوره خولې ته کړه نبی علیه السلام فوراً چې دی ورته وایي کخ کخ لکه څنګه مونږ اردو کې وو تو تو چې دا وغورځوه تی تا ته دا پته نشته دا د صدقې مال دی دا د بنو هاشم دپاره دا مونږ دپاره حرام دی مونږ دپاره جایز نه دی هغه ماشوم خو نبی علیه السلام د هغه په ذهن کې اوس نه دا خبره کینی چې ستا به مخکې چې دی دغسې په دې لاره به ته ځې او دغسې به دا ستا ذهن کې دا خبره کینی
دغه رنګې روایت کې راځي چې ستاسو خپل اولاد ته د منځ حکم کوئ کله چې دی د 7 کالو شي او چې کله د 10 کالو شي بیا مونځ نه کوي نو بیا تادیبي کارروایي کوئ بیا هغوی ته په دایره کې دننه د هغوی مارپیټ کولی شي دا ولې چې د دوی د عادت چې دی د مونځ والا جوړ شي 7 کاله بیا دې کې علما وایي چې د 7 کالو نه مخکې په ماشوم باندې بوج اچول چې دی نو دام صحیح نه دي لکه بعضې ماشومان یې د 5 کالي 6 کالي خلک وایي دی به نن روژه نیسي دا هغه باندې ایکسټرا یو برډن ورچولی یو بوج ورچولی نو دغه هم صحیح نه دی چې د 7 کالو شي نو بیا خلک چې دی هغه عادت جوړولو دپاره د هغه تربیت دپاره هغه ته داسې قسمه عملونه ښیي چې هغه شروع صحیح ده. ښه مفتي صاحب دا راته وایي چې ځینې ماشومان نافرماني د مور سره یا د پلار سره چې کوم دی بې ادبي کوي یا هغې سره په اوچت اواز خبرې کوي موږ خو داسې واقع به تاسو هم کتلي موږ کتلي چې مور وهي مور ټکوي پلار باندې لاس اوچتوي د داسې نافرمانه اولاد دپاره چې هغه د مور پلار زړه ازاروي هغې د باره کې به تاسو څه وایئ؟ د والدینو د حسن سلوک باره کې قرآن پاک ډیر زیات تاکید کړی دی او بارها تذکره ده وبالوالدین احسانا چې والدینو سره حسن سلوک ای سره ښه اخلاق سره سړی پیش شي او د هغوی سره د ښېګړه وکړي د بدۍ نه منع راغلی ده حتی چې تر دې پورې که والدین مشرکین مسلمانان نوي غیر مسلمي نو بیا هم هغوی سره د حسن سلوک حکم دی فلا تقل لهما اف الله تعالی وایي چې دوی ته اف قدرې به هم نه کوئ که چېرته ستا والدینو سره یو خبره باندې اتفاق نه راځي نو اف قدرې به هم نه کوي هغه اختلاف به هم په سلیقې سره او د تهذیب په دایره کې کوي یو صحابي تپوس کوي چې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یا رسول الله ای الاعمال احب الی الله الله تعالی ته کم عمل چې دی نو زیات خوښ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الصلاة علی وقتها مونځ چې دی په خپل وخت باندې کول ثم ایو صحابي بیا تپوس کوي دی نه پس کوم عمل افضل دی ورته وایي بر الوالدین والدینو سره حسن سلوک بیا تپوس کوي دی نه پس کوم عمل افضل دی بیا ورته وایي چې الجهاد فی سبیل الله د الله په لاره کې جهاد کول نو په دې حدیث کې د مونځ نه پس 2 نمبر چې دی والدینو سره حسن سلوک دی یو بل صحابي ورته عرض وکړو چې یا رسول الله زما خواهش ته چې زه تا سره جهاد کې شریک شم او زه الله راضي کم نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې آیا ته واقعي صرف ثواب ګټل غواړې الله رضا کول غواړې هغه ورته وایي یاو وایي خاص ستا مور او پلار ژوندي دي وایي یاو زما مور او پلار ژوندي دي ورته وایي ځه ففیهما فجاهد لاړ شه د هغوی خدمت په ذریعې سره جهاد وکړه یعنې د هغوی خدمت وکړه ته مه ځه جهاد ته او د هغوی خدمت وکړه او غومره ثواب جهاد دی هغې باندې به تا ته د جهاد نه زیات ثواب ملو شي نو داسې قسمه بلا روایات دي بالکل او همدغه ویل کېږي چې د مور د خپو لاندې جنت دی او انسان موږ اکثره خپل مور پلار دا خبره کوي چې تاسو بالا خبرې کوي چې کله تاسو خپل ماشومانی نو تاسو بیا موږ مشران خدا هم ویل کېږي چې د چا او وایي ته دشمن لري نه وایي چې نه ولي اولاد نه دی ځکه چې هغه خپل بچی چې د کله وي نو بیا هغې نه پس تا نه خپل هر څه هېري دا ته صرف د بچي هغه فکر واقعا چې د خوشقسمت او خوشبخته دی خلک چې مور پلار حیات دي خوشبخته دی هغه خلک چې الله تعالی هغوی له توفیق ورکړی چې د خپلو مور او پلار خدمت وکړی شي ډېره زیاته مننه مفتی صاحب کور ودان تھینک یو ویری مچ زکی ستاسو ایټالین آلو پکوړی چې کومې دي هغه تیاری دي د خیره سره تیار دی د سره 2 کوکټیل مې تیار کړل یو روزه کوکټیل دی او یو منټ مارګریټا بغیر د ماشین لاس سره جوړ کړل دا هغه تیار دی اوکې تھینک یو ویری مچ زکی لیدونکو دا زموږ نن په خیر رمضان ان شاء الله که ژوند خیری سبا به تاسو سره 15 بجې بیا په هم پښتون باندې ملاقات کیږي په لوی الله مسپارم خروج ماته ولره د الله پامان